نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا یوسل دیرشتم آیت دی مکہ آیاتونو کی ابراہیم علیہ السلام فضائل بیان شو. اس پدی آیاتونو کی ہم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام فضائل ذکر کی گی. یہودیانو عیسیانو مشرکانو دا ابراہیم علیہ السلام دا اتباع دعوی کولا چه منگ دا ابراہیم علیہ السلام بطریقہ باندے روانی او عملی دا ابراہیم علیہ السلام دا طریقین خلاف. اللہ رب العالمین فرمائی چه ابراہیم علیہ السلام تے چکم شریعت منگ ورکڑو نو دا شریعت وطا منگ ورکڑو او دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا زمون ارشاداتو نو دا دین اعراض کول مخ اڑول دا بے وقوف انسان کار. جکہ ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دین بیانی نو دا غین انکار کول دا اللہ دا دین انکار دی او دا اللہ پاک دا دین انکار کول دا بے وقوف او دا کم عقل انسان کار. اس کا تاسو مشرکان یہودیان عیسیان دا ابراہیم علیہ السلام دا طریقی دعوی کوئی نو طریقی خپلکی کہ تاسو صرف دعوی کوئی او طریقی نخپلوی نو تاسو بیا بی وقوف خلقی. او بیا دا ابراہیم علیہ السلام فضیلت اللہ پاک ذکر کئی چی دی من پا دنیا کی غورا کرو پا نبوت باندی او پا دوستانہ باندی او باخرت کے ہم منگ دی غورا کردی دی پا دنیا کی نبی منگا جوڑ کردی دی منگ خلیل اللہ جوڑ کردی او باخرت کے بدید نکامت جماعت. داد ابراہیم علیہ السلام فضیلت اللہ پاک ذکر پٹول پیغمبرانو کی اولنے مرتبہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر وہی یو خدے ندی بے شکا چھ بند دی او نور کل والا صفات دی پرشتیا. نبی علیہ السلام دا خدای مرتبی تا ندی رسید دی لیکن مخلوق دی البتہ نور فضائل والا صفات ٹوڑ صحیح او یا یو بل شاعر وی ید دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری. دا موسیٰ علیہ السلام حمسا دا عیسیٰ علیہ السلام دا طول پیغمبران دا سے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری. دا طول پیغمبران صفات اگر طول پتہ کی موجود دی نو دا نور پیغمبران صفات دا نبی علیہ السلام کا مقابلہ کی کم دی دا غی طول فضائل چی راجم کیا پا نبی علیہ السلام کی آوازیں موجود دی. او دا نبی علیہ السلام محبت دا زمون دا ایمان حصہ دا نبی علیہ السلام نبات اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام تا مرتبہ ورکڑنو دا غی نبات حضرت موسیٰ علیہ السلام تا. او بیا اللہ رب العالمین فرمائی من حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرمائی چھ تابدار شاہ چھ صدر توایو مانا ابراہیم علیہ السلام تو فرمائی اسلام تو لرب العالمین اللہ ما طول رسستا منلی دی آگے تزد تیار یم چھ سستا ارشادات کی زبی عمل کو
کاغه د کور وتلو کله پرې خودلو د قوم مقابله وا د خپل دور د ټول مشرکان او سردار د نمرود ظالم مقابله وا او بیا دا پلار کې د خپل بیبي په یو شاړ میدان کې پرې خودلو او بیا د خپل زوی الله نول دا ټول د الله جل شانه په حکم ابراهيم عليه السلام ټول ته غاړه ایښودلی بیا د يهوديانو عیسیانو وی چې ابراهيم عليه السلام کله وفات کېده او یعقوب عليه السلام نو خپل بچو ته وصیت وکړو چې تاسو په يهودیت باندې مړ شئ عیسیانو وی چې وصیت وکړو چې تاسو په عیسایت باندې مړ شئ الله رب العالمین فرمایي دا خبره دې صحیح نه ده يهودیت د موسی علیہ السلام دین ته وی او عیسایت د عیسی علیہ السلام دین ته وی نو د حضرت ابراهیم علیہ السلام په وخت کې هو يهودیت عیسایت اونا ځکه موسی علیہ السلام ورستو راغلی عیسی علیہ السلام ورستو راغلی دي تورات ورستو ملو شوی دي انجیل ورستو ملو شوی دي چې دین د دې اونا یهودیت عیسایت تورات انجیل په هغه وخت کې موجود نو نبی ابراهیم علیه السلام دا غي وصیت څنګه کړ وصیت ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته کړ دي یعقوب علیه السلام خپل بچو ته کړ دي چې تاسو په دین اسلام باندې ثابت قدم اختیار کړئ ابراهیم علیه السلام پنځه زامن یو زوی اسماعیل علیه السلام بل زوی اسحاق علیه السلام او د دریو زامنو نمونه په نورو کتابونو کې تاریخ کې موجود یو زوی مدین بل مداین او بل قیدار دا د حضرت ابراهیم علیه السلام پنځه زامن لوریان نوي او د یعقوب علیه السلام دول زامن واقعا به رستو ان شاء الله په سورۃ یوسف کې د یوسف علیه السلام په واقعا کې راځي که قسمت کې ژوند پاتې شو دوی خپل بچو ته وصیت کړو چې تاسو په دین اسلام باندې پاتې شئ يهوديت عیسایت وطنو یاد کړو کله چې یعقوب علیه السلام وفات کېد خپل بچی را جمع کړ بچو ته وی چې تاسو با زما د مرګ نه بعد د چا عبادت کوئ ټول بچو ته وی چې موږ به دا ذات دا خدای عبادت کو چې تا عبادت کړې دي او استا پلا اسحاق علیہ السلام عبادت کړی دي اسماعیل علیہ السلام کړی دي ابراهیم علیہ السلام کړی اقا خدای عبادت به منګ کو نو د ټولو خدای سو یو رب العالمین ابراهیم علیہ السلام خدای رب العالمین د اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام د ټولو خدای یو رب العالمین دا عقیده د توحید اقرار چې د الله د یووالي عقیده زمونږ دا او د دغه خدای عبادت وکړو چې څنګه زمونږ د مشرانو کړی يهوديان خو د عزير علیہ السلام ته الله زوی وي نو دې مسلمانان دي او عیسیان عیسی علیہ السلام ته الله زوی وي نو دا مسلمانان نه دي نو دې بیا څنګه وي چې موږ د ابراهیم علیہ السلام یا د یعقوب علیہ السلام وصیت داغه مطابق منګ راوړل دا درو وي ځکه هغه خدای یو الله د بندګۍ خبرم کړی دا بچو یې امدا کړی دا چې د یو الله په بندګۍ کو نو يهوديانو هغه نه منل وی سيانم نه منل او داغي باوجود بیا وي چې موږ به پس روانو الله جل شانه فرمایي ولې هغه وخت تاسو موجود وای سو هغه وخت خدای د سره ونه او څنګه اقرار دی بچو دی یعقوب علیہ السلام ته وکړو هغه ذکر الله پاک قران کریم کې او بیا الله پاک فرمایي تاسو خپل عمل تاسو په کار راځي او هغه چې کوم عمل کړه دا به هغه په کار راځي هر انسان ته د خپل عمل مطابق بدله ملاوي پیغمبرانو هغه عمل کړی هغه ته د هغه بدله ملوي او تاسو يهوديان سيان بد عمل کې دا هغه بدله تاسو ته ملوي نو هر انسان ته د خپل عمل مطابق بدله ملوي نو الله جل شانه فرمایي ومن يرغب عن ملة ابراهيم او اعراض نکي مخن اړي د ملت ابراهيم عليه السلام نا الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې هغه بي وقوف کې خپل ځان
ابراهیم علیہ السلام طریقه د الله د یووالي چې څوک دا نه مني دا بیوقوفي ولقد اصطفیناه فی الدنیا فتاقی سره موږ دې غوره کړو په دنیا کې په نبوت او په دوستانه باندې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او یقینا دې په آخرت کې د نیکانو د جماعت نه اذ قال له ربه اسلم یا دا وخت چې د توي رب د دوت تابعدار شه بل ټول تابعداري بل ټول دین ما طرف ته متوجي کا قال اسلمت لرب العالمین او ابراهيم عليه السلام اسلمت ما ځان سپارل دي لرب العالمین رب العالمین ته چې الله وي حق شان بکو د مسلمان شان دا دی ابراهيم عليه السلام زمونږ د ټولو پیغمبر دی زمونږ د نبی عليه السلام نیکو او موږ تاسو په درود شریف کې څنګه وایو کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم دا غو طریقه د الله د یووالي چې الله سویل دی ټول منم باغ عمل کو مسلمان په هم داسې کوي چې الله سویل باغ پورا عمل کو ووصى بها ابراهيم بنيه او حکم کو پدی دن بعد ابراہیم علیہ السلام خپل بچو ته یعقوب علیہ السلام یا بنیا ان الله اصطفى لكم الدين اے بچو یقینا الله پاک وکړی دي ستاسو لپاره دین اسلام فلا تموتن پستا سممړ کېږي الا انتم مسلمون مگر پتا حال کې چې تاسو مسلمانان یې په دین اسلام ثابت قدمی اختیار کې تر دې چې تاسو تمرګ په دین باندې راشي دین مپرې دي اسلام قبول کی يهودیت عیسیت نه یاد کړئ ان کنتم شهداء آیات سوی حاضر اذ حضر یعقوب الموت کل چراغ یعقوب علیہ السلام تمرګ اذ قال لبني کل چې او فرمل خپل بچو ته ما تعبدون من بعد تاسو بدا چا عبادت کوي زما د مرګ نه بعد یعقوب علیہ السلام خپل بچو نه په وخت د مرګ کې دا تاسو کی زما چې مرچم د چا عبادت وکړي قالو دې ټول بچو ورته ونعبدو من عبادت کو الہ کستاد خدای ته د چا عبادت کې بلار دقه خدای عبادت په منګ کو و الہ آبائک او د خدای د بلارانو ستا چې ستا بلار د چا عبادت کړي دي چې هغه څوک دي ابراهیم او اسماعیل او اسحاق ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام بلار اسحاق علیہ السلام چې هغه د چا عبادت کړي او د یعقوب علیہ السلام تر حضرت اسماعیل علیہ السلام نه چاغه د چا عبادت کړي نو په دې ځکه پتر باندې د بلار اطلاق شوی دی د دې وجه حدیث مبارک کې مرাজি چې دا تر العم سن والابي او کما قال چې دا تر دا د بلار په مرتبه باندې چې څنګه ستا بلار اسحاق علیہ السلام او ستا تر چم په شان د بلار دی اسماعیل علیہ السلام او ستا نکو چې نکم په منزله د بلار ابراهیم علیہ السلام چې دی ټول د چا عبادت کړي الہم واحدا د یو خدای هغه د یو خدای عبادت کړي موږ ونحن له مسلمون وقاز الله پاک تابعدار بنو تلک امتن دایو جماعت قد خلت چې پتاقی سره تیر شوی د نیکانو پیغمبرانو لها ما کسبت د دې د پاره باغ ثوابونه چې دې کم کړی دي ولکم ما کسبت مستاز د پاره بدلی به چې تاسو کم کوي استاد عمل او غي تدغي عمل ولا تسالون عما كانوا يعملون او تبوز بستاسو نشي کولې د عملونو د دوی په باره کې چې دوی کوم عمل نه کوي دا غي تبوز بستاسو نه کوي واخذ الحمدلله رب العالمین